نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كنتم يكتمون صدق الله العظيم. دا شپیتم نمبر آیات تے سورہ مائدہ دا او اتم رکو روانہ دا پدے کی مینس کے دا شپیتم نمبر آیات شریف. اللہ سبحانہ وتعالی دا اہل کتابو او د کفارو د سازشونو ذکر فرمایي وقتاً فوقتاً چې کم سازشونه کم فریبونه دی مسلمانانو سره کړیو او د مسلمانانو خلاف کم سازشونه دی کړیو. الله سبحانه وتعالی د هغې نمبر په نمبر چې کم دی نو ذکر فرمایي. د دې آیات شریف پرون تفسیر بیان شو خو بیا مختصر غوندې تفسیر بیان کو. قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو فرمایي هل انبئکم آیا ز تاسو ته خبر درکم وایم ز تاسو ته بشر من ذالک سوق زیات خراب دی د هغه چانه مسوبتن د انجام په لحاظ سره عند الله پنځ د الله باندې من لعنه الله وغضب علیه پچا باندې چې لعنت کو الله سبحانه وتعالى او غضب پاغي باندې نازل کو وجعل منهم القردة والخنازير او وی ګرځول د دین بندران یعنی شادوغان او سوران وعبدت طاغوت او دی د شیطان عبادت کو د بوتاو عبادت د شیطان عبادت یا د الله پاک نه ما سیوا د چام چې عبادت کی دا شیطانی عبادت دا شیطان خبره دا خشته کړي انسان ته. اولئک شر مکانا دا خلق چې کوم دین په درجه کې ډیر بدتر دي واضل عن سواء السبيل او زیات ورک شوي دي د خپل نیغې لارې نه ګمراه شوي دي. ورکېدو ته وایي لار چې د سړي نه روکه شي ګمراه دی ته وایي لاره ته ایره شوه نو په غلطه لار روان شي. سمه لار داسې روانه وي تاسو مثال پنډه ته ځئ او په داسې روان شئ نو بیا به کابل ته ورسئ خو پنډه ته به ونه رسئ. او که کابل ته ځئ او په داسې په مشرق طرف ته روان شئ نو بیا به کابل ته تر قیامته ونه رسئ. بس بیا به داسې روان یې کراچۍ ته به ورسئ خو دغه ته به ونه رسئ کابل ته. نو دا هغه لار داسې ده روز تر ورځه به لرې کېږي. دلته الله سبحانه وتعالی د دې ذکر وکړو چې یعنې دوی خو ځان ته ډېر ښه خلک وایي او وایي چې یاره مونږ د انبیاو اولاد یو او ډېر د الله مقبول خلک یو. لیکن دا وایي د ټولو نه بدترین خلک دی که نه دوی له به الله پاک دا نه سختې سزاګانې ورکړو چې شکلونه یې وله بدل کړه شادوګان او بیزوګان یې ته جوړ کړه. او په دواړو قومونو کې دا واقع راغلی او پرون تفصیل تېر شوی خو بیا ته مختصر غوندې وایم چې په بني اسرائیلو کې خو الله سبحانه وتعالی چې کوم هغه قوم د کبانو د نیوونه منې کړو د میانو د نیوونه منې کړو د سمندر په غاړه اوسېدل او د هغې دا کاروبارو دا امتحان په طور باندې چې په کومه ورځ د الله منې کړو د هفتې ورځ وه نو هغه به ډېر راووته دوی ورته خلبل کېده چې څنګه دا راونیسو نو بیا ورته هیله جوړه کړه لوی لوی نهرونه او تالابونه او دی جوړ کړه او هغې کې به یې بند کړه. نو الله پاک پیغمبر او د هغه چې کوم دی نو خو بندګانو خو خلکو ورته وایي چې داسې مه کوئ خو هغوی ونه منله خدای پرې عذاب راوستو نو بندران او شادوګان ته جوړ شو. دې دویم دا ما تاسو ته ویلي چې یعنی عیسی علیه السلام سره کوم حواریینو
او دغه خلق هغوی رسول یعنی عیسی علیه السلام ته دا درخواست وکړو چې مونږ ته یو خوانچه راشي د اسمان نه، یو لویه تشتري راشي او په هغې کې ښه لوی ښکلی خوراک یو تیار مونږ ته میلاویږي، کبان وي پکې او دغه وي پکې او غټې غټې روټۍ وي پکې ښې ښکلې غټې. وایي چې هغه ورته چې داسې سوالونه مه کوئ، ولې ستاسو په ما یقین نشته چې زه د الله پیغمبر یم او د الله په ذات مو یقین نشته چې الله کولی شي داسې؟ نو وایي نه جي شته، خو زمونږ ولکه عقیده مضبوطه شي او داسې چل او هغسې چل. بس هغوی دغه وکړو چې الله پاک ته سوال وکړو، خو پای دا پابندي ولګېده چې دا به سبا ته نه کېدی، بل وخت ته به یې نه کېدی، بس چې راشي چې څومره خورئ ښه پې هغه وخت ځان ډېډه کوي موړ کوي، خو بل وخت ته به نه کېدی. دوی اخر کې ورو د هغې نه پرېښول شروع کړو چې یاره که چېرته بیا وږی شوم بیا خو باسې نه ني، بیا خو ماسوتن راځي او زه به مازدیګر کې وږی شوی یم نو بیا به لږه غوندې، نو زه داسې به یې لږې په ډډه کړه. الله پاک منې کړو، دوی د دې نه نه وړې د اخر کې ټول دا کار شروع کړو. بس یو ته کته بل ته کته، په دې کې الله سبحانه وتعالی دوی باندې غضب نازل کړو، هغه خوانچم پې بنده شوه او بیا د دوی مشران چې کوم دي نو هغه خنزیران شو او د دوی چې کوم کشران نو هغه شادوګان شو. د هغې ذکر الله پاک وکړو چې دا په دنیا کې د ټولو نه بدترین خلق دي. او بیا الله پاک فرمایي وإذا جاءوکم، او کله چې دوی لا تاسو ته راشي قالو نو وایي دی آمنا مونږ خو ایمان راوړی وقد دخلوا بالکفر، او کله چې داخل شي د کافرانو په کورونو حجرو کې یا ځایونو کې نو وهم قد خرجوا به، نو دی یعنی مطلب دا دی چې وایي اوته د دغه ځای نه وقد دخلوا بالکفر، دی راغلي په کفر سره وهم قد خرجوا به، او په دې کفر سره دی وته د دغه ځای نه. اصل خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی دلته کې دا وفرمایل چې دوی د ایمان په دغه باندې نو راغلي په نیت باندې. د کافرانو یو سړی چې کوم دی نو هغه راغو، ما تاسو ته دا خبره مخکې بیان کړې وه په ضمن کې، هغه راغو او سمال مال خرڅ کړو چې کله د مسلمانانو دوی په خپلو کې معاهده وشوه صلح حدیبیې نه پس دی راغو خپل مال یې راوړو په مدینه منوره کې خرڅ کړو. نو بیا داسې کار کولو چې راغو دروغ ایمان ظاهر کو، اولته دی خاطر مدارت وکړو، ښې دغه وکړو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې ایمان باندې پوه شو چې دی چې کوم دی نو صحیح ایمان د نه یې راوړی او دی دننه خپل دغه کوي. نو دی چې کله لاړو نو بیا د مسلمانانو ګډې بیزې او خان چې بار په سارا کې کوم سرېده نو هغه یې په مخه کړ، هغه یې ځان سره په مخه کړ او لړو په شد کې ووتو چې مسلمانانو له خبر راتلو او بیا دوی ورپسې تلل نو هغه بیا د منځه وتی و، د دوی د قابو نه ووتو. نو الله پاک د هغه طرف ته اشاره فرمایي وقد دخلوا بالکفر، علان کې هغه راغلی هم په کفر سره، یعنی په زړه کې کفر و خو په ظاهر کې تا ته چې زه ایمان راوړم، وهم قد خرجوا به، او وتم دغه شانتې کفر سره. والله اعلم، او الله چې کوم دی نو ښه علیم ذات بما کانوا یکتمون، په هغه خبرو باندې کوم چې دوی پټوي په زړونو کې دوی دا خبرې ساتلي نو الله ته خو پته ده. تاسو به د صحابو نه پټ کوي، پیغمبر علیه السلام نه به پټ کوي، الله به هغوی ته یعنی رسول علیه السلام ته خو الله پاک د وحي په ذریعه سره فرض دی، قرآن شریف کې آیات نازل شو او دغه شانتې صحابو ته بیا د ټول دنیا په مخ کې چې کوم دی نو پته ولګېده ولې چې قرآن آیات نازل شي بیا خو وترا، او بله خبره کوم ده وترا کثیرا منهم، او ته به ویني ډېر د دوی نه خلک یسارعون داسې چې هغوی به دونه وهي فی الاسم د ګناه په کار کې والعدوان او د ظلم په کارونو کې، د ګناه او د ظلم په کارونو کې به دوی ډېر پیش وي. مړه خو که مثلا د یو مظلوم نه څوک یو څپېړه وباسي نو لار به شي نو دی به هم د هغه ته ځان به ښیي نو 2 څپېړې ورته دی وباسي، ولې تا دا دومره مشر دی او تا څه بدماشي وکړو پلان کې وکړو، ځکه چې هغه ته به ځان ښه کوي که نه. نو دغه شانتې یو بل مثال دا خو ما تاسو یو وړوکې غوندې چې مثال درکړو که نه، بعضې وخت کې مطلب دا دی چې غلط کاري او یو ډله یو سره بل ملګری شي بل سره بل ملګری شي، داسې به دوی کې منافقان هم کولو
چې که یو کار غلط کولو نو په هغه بل باندې هم ډېر خو لګېد وي یاره وي بس دا خو ډېره مزه کوي. نو د دې دپاره یعنی داسې کیسو کې حصه نه دي اخیستل. الله پاک دې ته ډېر بدترین کار ویلی دی او الله پاک فرمایي چې د ګناه او د زیاتي په کارونو کې دی کوششونه کوي او تیزوالی ښیي. یهودو طرف ته دلته کې دغه ځکه چې دوی سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده شوې وه لیکن دوی د هغې خلاف وکړو او دوی کفارو سره ملاوېدل رامیلاوېدل. نو دوی هغه معاهده یو قسم ماته که او بیا دا دغه وکړو. واکلهم السحت او خوري حرام مال داسې خوري جمبر پې وهي چباوی یې. تاسو به ډېر خلک لیدلي دي تسبیح یې په لاس کې حجونه به کوي او مال حرام مال به داسې راکاږي که نه چې ته به بس راغونډی به. حرام ته حرام نه وي حلال ته حلال نه وي بس دا ګېډه ده چې بس ورچو پکې او راغونډوه داسې طریقه ده. اسلام خو دا خبره نه ښیي. نو دا کار اصل کې دا چاو دا د یهودیانو خدای پاک دا صفات بیانوي. اوس که په مسلمانانو کې څوک دا عملونه کوي نو ګوره دا الله ته ډېر ناخوښه دي. الله پاک وفرمایل چې بدترین خلک دي دا چې دوی دا کارونه کوي. اوس په مسلمانانو کې مثال یو سړی د ذکر اذکار هم کوي او حرام مال باندې هم ورپرېوځي او بس قې ته پور واچوي او دا تپوس نه کوي چې دا حرام دی او که حلال دی بس لګیایي که نه. نو دلته کې الله پاک وفرمایل چې دوی حرام مال خوري ډېر په دغه سره په ډېر خوشحالۍ سره. لبئس ما کانوا یعملون او یقینا دا ټول کارونه چې کوم مونږ بیان کړ الله پاک فرمایي نو وایي دا ډېر یعنی غلط او خراب کارونه دي چې دوی یې کوي. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي لولا ولی نه کوي ینهاهم الربانیون منې کوي ولې نه د دوی دا درویشان پیران صاحبان چې دوی دا کوم پیران دي مشران دي د دین والاحبار او علماء دي د دوی د دین ولې نه منې کوي عن قولهم د دې ګناه د کار نه او د ګناه د خبرو نه او عن قولهم الاسم د ګناه د خبرو د کولو نه یعنی غیبت کول او چغولي خوړل او چا په سیاسه بس خبرې کول او بهتانونه لګول په خلکو باندې نو دا غلطي خبرې دي. د خولي نه خو دغه خبرې خېږي که نه. او بله واکلهم السحت او د حرام خوړونه وایي د دې دوو کارونو نه ولې دوی دا علما او د دوی دا مشران دوی نه منې کوي پیران. نو که اوس یو پیر صاحب یا یو عالم صاحب په مخ کې یو غلط کار کېږي یو قوم کې یو غلط کار کېږي او دنه دی ګیر چاپېران وخت ناست دي او دی ورته مسلې کوي خو لیکن دی ویني چې دی غلط کار کې مخته دي او د په علم کې هم دا خبره ده او دی نه منې کوي نو دا دی بد کار کوي. ولې چې د باندې دا فرض جوړېږي چې دی هغې ته وایي چې هلکه ګوره دا تاسو خو دا کار کوئ دا خو شریعت او د دغه نه خلاف خبره ده دا به کوئ. بیا به زه دا وګورم چې اوس د مخې ته ټول راغونډېږي که نه راغونډېږي. ګوره هسې مسلې خو ستا ټول خلک اوري خو چې کله ته د هغوی په غلط کار باندې رد شروع کړي نو بیا هغوی ته ټول تښتي. نو په طریقه باندې هم کول پکار دي ځکه چې دا دعوت دا کار داسې دی که نه چې دا سختي دي کې الله پاک ګوره چې کله موسی علیه السلام الله پاک فرعون ته لېږلو که نه نو ورته یې چې په نرمۍ ورسره خبره کوو شاید چې هغه خبره ومني. علم کې الله ته پته وه چې دی به کافر مري خو لیکن الله پاک خپلو پیغمبرانو ته چې کومه خبره کوي نو دا امتیانو ته اورئ چې تاسو هم ګورئ داسې کار مه کوئ چې تاسو یو سړي ته وایئ چې وایې دا ته څه کوې بس هغه کې هم شیطان دی به رانیغ شي ته ورته وایي ښه کوم نو غلط کار ته به هغه ښه کار وایي کفر ته وبستو. او چې ته اوس مطلب یو سړی مونځ تیز کوي او هلکه ستا په ما کې څه کار کوم به داسې نو غلط کار باندې هغه اصرار وکړو خو ستا د غلط دعوت د وجې نه هغه په هغې باندې کلک شو نورم
تب کې نه هغه سره خبرو وکړه نرم لاس یې ووایه څنګه ټیک بیا هغه په طریقې سره پرې کړه چې یاره وروره دا خو کار ته چې کوم کوې نو دا خبره نه ده په دې الله ناراضه کېږي لہذا تا دونه ټایم وویستو او دونه راغې او 10 چار دام دې وکړو دونه راغی وکړو په قلار مونځ وکړه چې سجده او قومه او جلسه ستا ښه ښکلې صحیح وي قاعدار څه نو په ځای ځای باندې هر څه وکړه یو 2 منټه به زیات ولګي خو لیکن الله پاک به ستا عبادت قبول کړي او دا دونه کړاو به هم په ځای شي او دغه شانتې چې هر چا ته نصیحت کوو یا لکه راځه وروره چې رامونځ وکړو دا د الله حکم دی الله په موږ فرض کړی دی انشاءالله نو ډېر یعنې کلک اوس چې تا د لاسه یو سړی نیولي او هغه خپې خوا خښې کړي ده ته وایه دعوت ورکړه که را روان شو ښه پاک کرانو ور په زور خو یې نشي راوستی دلته کې الله پاک دغه فرمایي چې دا چې کوم د دوی نه ګیر چاپېر دا ناست وو او دوی ته پیسې خوړې دوی له نذرانې ورکولې په موټي وله ګرمول پیسې به وله په موټي کې کېښوې او بس هغه به ورته دعا وکړه چې مولانا صاحب یا پیر صاحب خو د غلط کار نه دی نه منې کور چې تاسو هلکه دا مالونه آرام مه خورئ پردي مالونه مو قبضه کړي دا ورکئ سودونه مه خورئ او که نه داسې یعنې هغې کې چې کوم غلط کارونه لیدل دا وایي منې کول ولې نه الله پاک دا فرمایي دلته کې الله دا فرمایي لولا ینهاهم الربانیون والاحبار ولې نه منې کول دی د مشرانو پیرانو د دی چې کوم او د دی د علماو لبئس ما كانوا د سنه عن قولهم الاسم د غلطو خبرونه وعقلهم السخط او د حرام مال خوراک نه لبئس ما كانوا يصنعون او ډېر زیات خراب دي د دی هغه کارونه کوم چې دی کول نفس وایي سړي ته دا خبره خشته کوي چې یعنې مطلب مړه به داسې وکړه ډېرې پیسې به وګټې داسې وکړه داسې واده خلافي وکړه پیسې به ته ډېرې میلاو شي که نه قسم وخوره په یو څیز باندې نو پیسې به ته ډېرې میلاو شي خلک به باندې باور وکړي مال به نه والي دلته کې دا ټولې خبرې راځي اوس الله پاک فرمایي وقالت اليهود يد الله مغلوله او وایي دا یهودیان چې لاس د الله چې کوم دی نو هغه بند شوی دی د دې شان نزول دا دی چې بني قریظه ما تاسو ته ذکر کړو چې دا بنو نذیر او بني قریظه دا دوه غټ قومونه د دوی اوسېده دغلته کې په مدینه منوره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو نو دوی خو به ډېر مالونه او دا ډېر په ټوله مدینه کې ډېر زیات مالدار خلک وو په سودونو به خلکو له پیسې ورکول دا ټول کارونه به کول کرنا چې الله وفرمایل دی دا کارونه کول نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو د هغې دغه نیکۍ د وجې نه الله سبحانه وتعالی د دوی دا کارونه بند کړه او په دوی باندې ورو غربت را روان شو نو چې غربت پر را روان شو که نه ما ډېر ځله ګوره د یو داسې خلکو نه چې ډېر خلک چې چاته لمونځ دعوت ورکړي نو هغوی په خپله مسلمانان وي وایي یاره چې زه مونځ شروع کړم زما سم دم کار بند شي استغفر الله تاسو به هم داسې اورېدلي ډېرو خلکو نه نو دا خو ما په خپلو غوږو اورېدلي دا د الله پاک یو امتحان وي بعضې وخت کې او بس دا خلک پوه نه شي نو هغې نه مطلب دا غلطه خبره وکړي د الله په ذات یقین کمزوري الله خو سړی ازمایش کې هم لږ غونتې اچوي که نه چېرې دی ما سره رابطه جوړول غواړي دی صحیح دی دننه زړې صفا دی که نه دی صفایي خو هم الله کوي که نه دی باندې چې کله دا شی راغو نو دی وی چې بس اوس د الله پاک لاسونه وتړلی شو او په موږ باندې پیسې او دولت یې بندې کړي نو دی دا خبرې وکړي الله سبحانه وتعالی ما تاسو ته هغه خبره هم کړې وه د دې نه هغه غالبا هم ده سره دا واقع شوې وه چې کله زه دا خبره وکړه او د الله سبحانه وتعالی په شان کې ګستاخي وکړه الله پاک سره د بچو بیا دی هلاک کو وسوځولو هغه چې اور روړو یې نوکر او هغه چې کوم دی اور یې په کور کې بل کو او روټۍ موټۍ پخې کړي نو بس هغه اور ته بل غوندې پاتې شو شپې سیلی راغی هغې نه بسر کې والوته او په بړستونو او په چتونو متونو کې لاړه چېرته اور ولګېدو د اور هغه ټول کور یې وسوځېدو سره د بال بچه لاړو غر دلته کې الله پاک فرمایي چې وقالت اليهود وایي دا یهودیان ید الله مغلوله د الله لاس چې کوم دي نو هغه تړلی شوي دي غلت ایدیهم تړلی شوي
او اتړل شو لاسونه د دوی ولعنو او لعنت شو په دی باندې بما قالو په وجه د دې چې کوم دی کوم وینا کوي الله وی چې دی کوم دا وینا دی کوي خلکو ته او دی ووريدا نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې د دې په وجه په دی باندې لعنت د الله پاک وریږي او لعنت شو بل یداه مبسوطتان او بلکې لاسونه دواړه د الله سبحانه وتعالى چې کوم دینو هغه کولو دي اخو ان وخت دی ټول دنیا له خلکو له رزق نه ورکي بغیر دی نه ورکي چې رسول الله مني او څوک نه مني کافرانو له ورکي مشرکانو له ورکي او بت پرستو له ورکي او يهود او نصارو له ورکي مسلمانانو له ورکي الله پاک په چا باندې دین په وجه باندې دغه کوي نه کمی ذاتي نه دا رضی د خپل اعمال وجر چې خدای پاک په دې امتحان اوس راوستي نو دوی اوس هغه مخاطب کوي الله ته دا الله دواړه لاسونه چې کوم دی کولاو دی ينفق کیف یشاء او خرج کوي څنګه چې وغواړي الله پاک ادا الله خو خرج چاله سونه ورکوي ولا یزيدن كثيرا منهم او ضرور به اضافو کی زیات وکي ډیر د دینا ما انزل الیک د دې کلام په وجه باندې چې نازل شو پتا باندې ومن ربک د رب ستانا طغیان و کفر په سرکشه او په کفر کې وعلقینا بینهم الغداوه دای چې کله دا خبري واچولې او دا خبري شروع کړو الله سبحانه وتعالى د دې خبرو د وجه نه د په مینس کې په زړونو کې بغض او حسد او کینه پیدا کا او د دې خپل کې سره بغض او حسد کینه پیدا شوخه دا خپل کې حسد بغض کینه دا د الله پاک ډیر غټ عذاب دی چې دا یو بل سټونه وي او راوي او بس پرې کوي او بس خپل کې یو بل باندې اخته او دشمنه او غربار دی بسرور یو بل وجني نو دا هغه الله پاک فرمایي چې دا د الله عذاب دی والقینا بینهم العداوه او واچول مونږ د په مینس کې عداوت والبغضاء او دشمنی الى يوم القيامه تر ورځې قیامت پورې د قیامت پورې به یو بل بدیش عیسایان یو يهوديان دي دا اوس چونکه لا دینیت ډیر شو د نن یو صدې مخکې پورې په 1900 کې څنګه ما تاسو ویلو کړ چې په جرمني کې هټلر څومره يهوديان وجلو الان کې هغه چې کوم دی عیسایو کړه او څومره يهوديان وجلو نو دا هغه بو عداوت تر قیامت پورې د اوس وختي تور باندې یعنی مطلب دا دی چې هغه ظاهري تور باندې ځان نسوارو ډیر خکړه دي او د دې دا مشر پادری دا غم ډیر خیال ساتي او هغه تحفه تحائف مولي چې هغه زمونږ اعلان وکړي چې دې دغه هغه روم کې چې پاپای روم دی ورته وایي دی عیسایان دا ډیر خاطر مدار کوي دی عیسایان ډیر خیال ساتي او پمینس کې دی هر ملک کوکلا کوي هر ملک چې کوم دی نو په هغه کې چې کوم دی نو سوري کوي ای کمزوري کوي بنیادی طور باندې معاشي طور باندې او د ځان غلامان او دغه محکومي جوړي څنګه چې لکه اوس انګريزان ټول دې محکوم دي دومره غونډه اسرائیل او ټول داغي چې څورته وي دای په اشارو چلیږي کنه د مسلمانانو خلاف چلیږي کنه دغه نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دې په بیان کې مونږه دا ظاهري دی دغه نور د دې په میانس کې د دې په ورونو کې سم بغوځي د یوسف عیسی علیه السلام نه مني چې دا یو پیغمبر تیر شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم نه مني بس هغه وی مونږه بس صرف یعنی د پیغمبر په اولاد کې او د الله پاک بنی حزبین خلق یو کلما اوقدوا نارا للحرب او چې کلم وی دی بلوی اور لرا للحرب د جنگ لپاره اطفأها الله نو ملکی دغه الله پاک ويسعون في الارض فسادا او دایخو تګودو کوي کوششونه کوي فزبکه کې د فساد بچاوولو والله لا يحب المفسدين او الله پاک نه خوخي مفسدان لرا
پس مکه کې فساد کوون کی الله پاک چرم هغه الله پاک ته نه خوښ چې فساد برپا کوي معمولی خبرو چتای او بس ای کې یو بلکې جګړه پیدا کوي دې ته فساد برپا کول وي نو الله پاک وی دا مفسدان خلق الله پاک نو خوښي چې یو بل ویني او سرونه او کول او دغه شروع ولو ان اهل الكتاب او کچری دا اهل کتاب آمنو ایمان روړې وي واتقوا او تقوی اختیار کړی وي لکفرنا نو موږ به رجاولی وو لرې کړي به مو عنهم د دین سیئاتهم ګناهونه د دوی ولادخلناهم جنات النعیم او ضرور به مو داخل کړي دوی په جنتونو نعمتونو والا کې اوس هم ګور الله پاک دوی له دعوت ورکو الله سبحانه وتعالی ډیر زیات مهربان ذات دی بیا بل په اخر کې دعوت ورکو چې وایي کچره دی ایمان وروړي یا اوس وروړي او توبه طائب شي د خپل زور دین نو د زړو ګناہوں نو بس په اسلام کې داخل شي وای موږ به دی یعنی کدی مخکې او کو اوس نو موږ به نعمتونو والا جنتونو کې داخل کو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې کوم اهل کتاب ایمان وروړي هغه ته دغنا اجر ملاويږي د یو کافر په نسبت باندې یو مشرک چې ایمان وروړي نو هغه ته یو اجر ملاويږي راکایا مثال په تور باندې او چې یو اهل کتاب ایمان وروړي روزه ته دوا اجر ملاوي ورته چې مخکینی کتاب باندې عمل کوونکې پرې دې باندې دلته کې الله پاک فرمایي هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل او کچریوی دی قائم په تورات باندې او په انجیل باندې وما انزل الیهم او په هغه کتاب باندې چې نازل شوی د ستا طرف ته یعنی قران پاک باندې یعنی دی څنګه په هغه کتابونه وای ک باندې صحیح ولاړ وي بیا د تورات نه پس انجیل راغو پاغي باندې صحیح ولاړ وي او د انجیل نه پس پتا باندې چې کوم قران نازل شو په دې باندې دی صحیح محکم ولاړ وي نو یا الله پاک صفر وای لاکلوا نو ضرور پر رزق ورکړو الله سبحانه وتعالى من فوقهم دیل د برنا ومن تحت ارجلهم او دیل د لاندنا منهم امه خدای او امت مقتصده یعنی چې راسرو دی وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر د دین داسې دي چې ډیر زیات خراب دي په عملونو کوون یعنی عمل کوون کی خدای یعنی داغه ښه عمل طرف ته ډیره توجه نه لري او دوی په خراب عملونو کې سعی او کوشش زیات کوي لہذا د دې د وجه نه دی د دې جنتونو او د دې ارسنا محروم شو او کدی کدی چې ایمان راوړي نو الله پاک به جنتونو تم داخل کړو د برنه بم په دې رحمتونه یعنی مال او دولت دار چې بارونه په ټیم کیږي تریدل په ناراضي سیلابونه په ناراضي او بیا یعنی ارسي تباکیږي نه نو دا عذابونه په ناراضي او د لاندې لکه فصلونه ډېر کلیو شي او بیا غوري بي او هغه بیا ټول کال خوري بیا په رزق تنگشان نه راځي نو دلته کې الله په فرمایي کثیر منهم ساء ما يعملون او ډېر د دین داسې دي چې هغه ډېر خراب عملونه کوي کوم عملونه چې وې دی کوي کنه وې دا ډېر خراب دي الله پاک دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله په دې کې چې موږ سورې او سمواره په دې باندې عمل توفیق راکړي موږ نه څه کمې زیاتې په دې کې شي یا الله معافرت وکړي یا الله موږ نه کارونه والے چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي یا الله شفایاب کړي څومره قرضداران دي قرضونو نه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق والا له رزق فراغ سبب د ټول مؤمنان مسلمانانو په خپل کور کې وتر باندې وکړي او موږ ته زموږ اهل عیال ته ټول مؤمنان مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي تر اوسه پورې چې زموږ څومره آبا او اجداد پلاران نیکیان وفات شوي دي ورونه بایګان وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي موږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کړي د ټول عالم د مسلمانانو باندې رحم وکړي او عافیت والا معامله ورسره وکړي په
په آخر کې مو دا عظیم الشان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.